پولیس سرلښکر عزت مآب انسپکټر جنرال اف پولیس ډاکټر محمد نعیم خان صاحب ته خواست کوم چې هغې راشي ستاسو ټولې خبرې اورېدلې دي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه نن ډېر مشکور یم ته باجوړ ته سیمې ته خاورې ته خلکو کو سالارزی دی کو مامون دی کو تمان خیل دی کو نور ستاسو ترکاڼي دي په خیر راغلی دې زمونږ د پولیس هیډ کوارټر ته نن ما نن ستاسو خبرې واورېدې ډېرې ښې خبرې مو وکړې ستاسو مشرانو خبرې وکړې او هر یو خبرې ته ما غوږ کېښودو او چې کله مونږ دا کار شروع کوو تاسو ته پته ده زه ما 2 میاشتې شوي دي فروری کې راغلی دا سلسله مخکې نه روانه وه دا آسان کار نو چې دا سور شو تاسو په خپله ووایئ یو مشر ووایي چې دا نن ډېره تاریخي ورځ ده تاریخي ورځ ځکه ده چې ته یو نوې طریقې آغاز کیږي یو خو ته الله شکر پکار دی استغفار ویل پکار دی که مونږ نه پکې څه غلطي شوي الله دې مونږ معاف کړي خو نن چې زه دا فوج ګورم ته باجوړ چې شاملېږي مونږ سره نو زما زړه غټېږي د باجوړ خلک عام خلک نه دی دا هغه پښتانه دي چې څنګه ستاسو مشرانو ووایي چې په هر مورچه جنګېدلي دي نن 90 کاله مخکې هم جنګېدلي دي او نن 19 کاله مخکې چې د آفت راغلو په دې ملک باندې په هغې کې هم ځپېدلي ټولو کې زیات دي زه سیاسي خبرې نه کوم زه ته اولس خبره کوم زه ته پولیس خبره کوم او زه به په حکومت کې چې څنګه ستاسو مشران ووایي چې زه په میټینګونو کې کینم زه به هلته ستاسو ته نمایندګۍ خبرې کوم یو خبره سرکنده کې وای وره زما د افسرانو ته ما یو ځل نه 10 پیرې ویلي دي ما چې ته پولیس پالیسي بسي په قبایلو کې نو چې په یو فکره کې جلال الدین خان چې وی چې سمندر په کوزه کې بند کم نو ما وی چې سم کوي ته دې ته عزت په خیال کوي چې هغه سم کوي کو هغه څه قسم ډیوټي کوي نو ته دې ته عزت ته دې ته ناموس ته دې په خیال کوي او چې کوم کس دا نشي کوله نو چې څو پورې زه دلته یم هغه به بیا واپس راځي دا قبایل ازلا چې ورته وایي او دا سما چې ورته وایي دا مونږ یو خلک یو انګریز په یو کرخه راکاږله وی دا قبایل دی او دا سما ده دا اف سی آر چې تاسو کم یادوي دا چې کله انګریز راغی نو دا اول په دې پېښور کې مو په صوابۍ کې مو په میاوالی کې مو خو دلته ختم کو 47 نه پس په کار د پتاسو هم ختم کړی دا ولې زما زوی دی
ښه سکول ته ځي، ښه کالج ته ځي، ښه هسپتال ته ځي، خو چې تا ته شي نو تا ته به وایي چې نه، ته به مقه یو نیم سل کاله مخکې چې سوی هغه به نه. دا د کوم ځای انصاف دی؟ قرآن شریف وایي چې ظلم به نه کوئ. او لفظ استعمال شوی دی مستضعفین. مولانا صاحب ناست دی، چا سره به جبر نه کې، څوک په اپرس کې نه چې تا هغه حقوق والے چې هغه سره زیاتې وکړي. غریب خدای پیدا کړی، انسان دی اول. ستاسو ته مشرانو عزت په مونږ لازم دی، فرض دی، مونږ به کوو، مخکې نه به زیات کوو. اول به زه تلویزیون ته خاصدارو خبر وکړم، خو یو خبره درته کومه چې تیار علاج چا سره نشته. په قرآن کې راغلی دی چې شک او وسوسه به نه کې. دا شک او وسوسه سړي ته په زړه کې او په دماغ کې څوک اچوي؟ شیطان یې اچوي. ته شیطان علاج څه دی؟ کو هغه ته انسان په روپ کې راځي او کو هغه ته جنات په روپ کې راځي. هغه ته به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما ته معلوم دی چې څوک وسوسې چا پیدا کړي او کوي به مخکې، خو پچا خو به یقین کې، پچا ته چا په لفظ خو به اعتبار کې نو مخکې به ځې که نه. تا خو له ما سره قدم هم نه دی اغشتی، نن خو دې را سره ایله لاس میلاو کو. دا شکونه، دا وسوسې، دا چې در سره 80 کاله کمو، هغې نه دې تپوس کړو؟ ما نه نن نه تپوس کوه، زه به جواب در کوم. پښتو به در سره کوم، پښتو در نه توقع کوم چې سمې ته وسئ کوم به در سره، چې سمې ته وسه نی زه به ستا دپاره خبره کوم. کو په کم میټینګ کې وي او کړې مې ده دا لیویز دا خیر صدر په مومندو کې غلنۍ کې وزیر اعظم صاحب راغلی و، په میټینګ کې ما نه تپوس وکړی ای جي صاحب ته څه وایې تلویزیون ته خاصدار؟ ما ورته همدغه خبرې وکړې چې کوم تاسو مشرانو وکړې. ما دا ځپېدلي دي، دی قربانۍ ورکړي دي. ما اول دیو، اول سویسایډ بم په دی خلاص شوی دی، بیا راغلی دی، بیا ته دی په شانورو، بیا دی خوا پولیسو ته دی خلکو ته باجوړ ورکړی دی. ورشه اسلام آباد ډک دی، تا باجوړ ته خلکو نه څه کوي؟ څوک چمیار دی، څوک ته چا په کور کې دیره دی، کلی وران ویجاړ پراته دي. دا انصاف دی؟ ولې؟ په خواهش کې تر ټولو نه ښایسته یې، په ذهانت کې تر ټولو نه ښه یې، وینم په ټولو درنه ده. دا ستاسو دا بچي ولې فوج کې جرنیلان نه دي، یا په پولیس کې جرنیلان نه دي، یا په دې ډي سي ګان نه دي، یا ډاکټران ولې نه دي؟ گورنر صاحب سره میټینګ و، زړه چیف سیکریټریان صاحبان پکې راغلي وو. گورنر صاحب ستاسو پاک کې خبره وکړه چیرې ډاکټران او استادان چې سبقونه وایي ډومیسایل ته هغې استعمال کړي، بیا خپل علاقې ته نه ځي. هلته هسپتالونه همدغسې پراته دي.
ما ورته مېجی زما یو تجویز دی چې کوم سړی میټریک او 12 خپل قبایل ضلع کې نه کړي هغه له د امارات مو ورکړ. دا څه خبره ده؟ ډومیسایل به زستا استعمالوم اوسېږم به په اسلام آباد او په کراچۍ کې. داسې ما خبرې کړي دي ستاسو په حق کې، خو یو خبره درته وکړم. وزیر اعظم صاحب 4 ځله دلته راغلی دی او هره پیره هغه ما نه ستاسو تپوس کړی. ما نه ته 400 او ته مردان تپوس نه کړی، ما نه ستاسو تپوس کړی چې ګورې دي در نه خفه نشي. کو وزیر اعلی صاحب دی هغه هم دا کړي دي، دا ورکوټه فیصله نه وه، دا نوټیفیکیشن چې تاسو وایي دا ورکوټه فیصله نه وه، دا پیسې غواړي، په اربونو روپۍ غواړي. کوم ځای نه به را پیدا کوي دا د هغې کار دی، خو را پیدا کوي به یې درله. او دا بله وسوسه درته وایم، اسمبلی کې بل یروره په قانون کې آرډیننس دی، دا آرډیننس 2 میاشتې دي 3 میاشتې دي، آرډیننس نه پس اسمبلی ته په خپله وځي. دا مونږ چې دلته پولیس دپاره نوی قانون راوستی و د هغې مول آرډیننس ګورنر صاحب جاری کړو، بیا 2 یا 3 میاشتې میادې چې پوره شو نو اسمبلی ته لاړو. ما څه لیویزو خاصدارو سره میټینګونه کړي دي، غټ غټ خبرې به درته وکړم چې زما پالیسي څه ده او ته پولیس څه پالیسي ده. دا یوازې زما نه ده، چې دلته زما دا ټیم ناست دی، زمونږ متفقه فیصله ده. بهر نه به سړی نه درځي. یو بله خبره درته کوم، دا د ډي پي او ناست دی باجوړ، دلته زه نن حکم ورکوم چې نن شپه به دې ښار کې کوي، چې کم ځای هم کوي خو نن شپه به دې ښار ته وړي. دا د ډي آی جي صاحب ناست دی چې یو سړي له دومره عزت باندې او دومره په قدر سره هغه ته څوک وایي چې راشه او هغه نه ځي، نو کو دې نن لاړ نړو نو زه به دې تپوس کوم. بالکل به تاسو سره ځي دی. تاسو وایئ دا مونږ دلته صوبېدار میجران صاحبان او صوبېداران کینول، نو ما ته پته ده چې باجوړ کې لیوي زیات دي او خاصدار کم دي. خو یو خبره درته وکړم، خپلو کې ناست دي، سپینې خبرې دې راته کړي دي، سپینې خبرې به درته کوم مشره. ته منې چا سره ریکارډ نو چې لکه ما ته خو ښایي چې څومره لیویز دي، څومره خاصداره دي، وی خو شماره راته شمیرل راته نه، ته ته وسوسو او ته شک خبرې کې راشه چې زه درته حقیقت ووایم. یوله به ورلم سودي، یاره زه خو نیم خبر، بل ته به مې سودي، یاره دومره دي چې تنخوا به مې تپوس وکړه نو خو دومره وتې ده، نو څه شوه؟ ته خپل اولاد وینه څوک نه څکي. اولنی کار به زمونږ کوشش دی چې ته هر سړي تنخوا کمپیوټر شي او ته هغه بینک ته ځي. ته دا ولې ورته دا ولګولې دا شولډرې؟ دا مې ورته ځکه ولګولې چې بهر نه سړی رانشي. پوه شوې؟ او دا مې ورته ولې ولګولې؟ ته د پروموشنو زما دغه دی، هغه زمانه لاړه چیرې ته د مې دا رنګ نه دی خوښ، ته د مې دا جامه نه ده خوښه،
ته مې صوبیدار کړې دا سپینو، ته مې ته صوبیدار نه کور ته ولېږلې او ته مې بیا ولدار کړه. نه 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 وروره، د ده به سروس سټرکچري، د ده به قانوني، د ده به تحفظي، دی به په دې یاره کې نی چې سار به زه یم په نوکرۍ او که نه یم. د ده هر څه به یوه طریقه وي، ده ته به هم پته وي هغه طریقه او ما ته به هم پته وي. دې له به مونږ طریقه جوړو. ما ته دا هم پته ده چې په خسادراو کې نکات دی، هلته سعود کې ورته منو ستاسو روایات، ستاسو طریقه، ستاسو عزت، ستاسو ته مشرانو عزت، دا به مونږ کوو. وخت به درته ښیي، دا په دې سټیج نه کېږي چې زه راشم او درې خبرې درته زه وکړم او څلور راته ته وکړي. ما ته نن موقع ملو شوې ده، نن نه را سره شمېر کوه. تاسو وایئ څه قانون نشته؟ دا اډیننسونه چې راغلي دي دا قانون دی چې کله دا اډیننس نو راغلی دی په واک یو، ځکه چې کله پاین کې ترمیم وشو او بیا سپریم کورټ فیصله وکړه ته دی حیثیت دی ته پخپله نه وه پته، دې دوه قانونو سره دی ته پروټیکشن میلاو شو، دی ته تحفظ میلاو شو چې ستا دا نوکري په ښه ده، ستا دا تنخواه په حکومت باندې فرض دی. او به ګوره انشاءالله دا به ایکټ هم شي، خو ایکټ نه مخکې خو هغې پولیس کې ځم کړه. مونږ به لا وی چې اول به دې کې وخت تېروي، وزیر اعلی صاحب پې مخکې شوی چې نه نیغې په پولیس کې ځم کې. نو ته چا په نیت شک نه دی کول پکار. بل تاسو خبره وکړه ته یونیفارم، ډېره ښایسته خبره مو وکړه. د کمیس پرتوګ نه بل ښایسته ډرېس شته دی نه چې دې کې کم ښایست دی او ګریس دی، دا بل نه په پینټ کې شته او دا نه په بل څه دغه کې شته. دا زمونږ شناخت دی، په دې مونږ فخر کوو. په دې بارډرو کې ما نوکري کړې ده، ما به مچوله. او ستاسو وینا نه مخکې ما د خپل ټولو ډي پي اوګانو ته ویلي چې تاسو بس کمیس پرتوګ اچوئ او لکه ته لیوی یونیفارم به مي تش دلته به م پولیس لیکلي او تاسو به کتلي نه. سړی به بار نه برتی کېږي چې پوسټ باجوړ دی، همته باجوړ سړی به پرې راشي. زه خو یو قدم مخکې ځم، تجویز مې ورکړی دی چیف سیکرټري صاحب له، وزیر اعلی صاحب له او گورنر صاحب له، چې په باجوړ کې هم داسې علاقې دي چې ډېر زیاتې پسماندې دي، قومونه دي. کو ته پاکستان په لیول کوټه سسټم کې دی شي چې دا ته پنجاب کوټه ده او دا ته کے پی کوټه ده او دا ته سند اربن ده او دا سند رورل ده، نو داسې هم کې دی شي که نه. هغه یو تجویز دی، هغې مونږ لا کار کوو. او یو بله خبره درته کوم، د پالیسۍ د ما طریقې کار دا دی، مونږ دې له نیو راغلی قبایلو ته چې ستاسو د ژوند طریقه بدله کړو. مونږ دې له راغلي یو چې تاسو ته اسانیانې پیدا کړو، مشکلاتو له نو راغلی ستاسو له. نو مراد یو خو ډي پي او به در سره کینی، لیویزو په خاصدار باندې به کار کوي، تاسو سره به هر کار کې به تاسو سره خبره کې به تاسو سره مشوره کوي. بله ولې به ته لیوي او ته خاصدار په ترو کار کوي؟ دا فیصلې ما مخکې نه کړي دي، دا تاسو چې کوم کوئ نه. دا پرون ما سره زما ډي آی جي صاحبان ناستو، هغې نه بله ورځ ټول صوبېداران میجران او صوبېداران راغلي وو، هغې نه مخکې ټول ډي پي اوګان راغلي وو. همدقه یوه خبره مې ورته کړې ده، ما ته دې رواج سره به ګوتې نه وړی،
دینه به چل زده کوئ لیوی والا او خاصدار والو ته څه ایډوانټیج دی هغې ته علاقه معلومه ده هغې خلک پیژني هغې ته طریقه معلومه ده چې دې سره به خبره څنګه ده مونږ به یې زده کوو مونږ به ستاسو لایف نه ډسټرب کوو ستاسو وے آف لایف باجوړ کې ډېر ډېر قابل خلک ناست دي دا د جلال الدین خان دی کم ځای نه ډګریانې کړي دي آصف خان دی کم ځای نه کړي دي ستاسو وے آف لایف به مونږ نه ډسټرب کوو تاسو زمونږ رونه یې مونږ یو خلک یو تاسو ته اندازه نشته چې مونږ تاسو ته څومره خوشحاله یو چې تاسو مونږ سره ځم شئ مونږ داسې په زړه کې داسې محسوس کوو لکه چې یو روک ورور راته بیا میلاو شو نو زمونږ به زړونه لوی ساتو تاسو ته ما د افسرانو ته ویلي باجوړ د هغې چې څه خپل یو ټیمپو ده وخت سره به هر څه کېږي ټیک ټیک یکدم یې داسې هغه تاسو به محسوس کوئ او بیا مونږ له ښه نه ده ورو به کوو هر څه کې به تاسو سره مشوره کوو ستاسو ته مشرانو به قدر کوو عزت پې کوو او واقعي دا ډېر نازک وخت دی ما تاسو ته یو التجا ده د خلکو په خبرو کې مه راځئ خاص کر دا هغه خلکو چې د چا مفادات دي خپل عقل الله تعالی درکړی دی مولانا صاحب ناست دی قرآن شریف درته بار بار څه وایي دا درته وایي که نه چې انسان خپل عقل استعمال کړه په خپله فیصله وکړه وګوره تا نه مخکې خلک تیر شوي زما هم تاسو ته التجا ده چې خپل عقل استعمال کړئ او انشاءالله تاسو یې سکولونه هسپتالونه یونیورسټۍ انشاءالله اوس به درته درکوي ځکه چې وزیر اعظم صاحب په تاسو ډېر مهم دی 4 پیرې ما سره ملاقات کړی او هره پیرې هم ستاسو تپوس کوم ما نه مو چیف سیکرټري صاحب ستاسو اعتماد کو زمونږ نه ستاسو اعتماد ختم شو بیا مونږ هر څه بیاله دا ټوله لوبه ته اعتماد ده چې په کوم ورځ ما اعتماد وبایلو ستاسو بس ما لوب وبایلو بس هیڅ نه ستاسو نه بغیر زه هیڅ نه زما په دې ورده او په دې ستورو مه ځئ زما په دې ټوپکو مه ځئ زما اصلي طاقت زما اصلي مټې تاسو یې ستاسو اعتماد دی ستاسو خوشحالي ده چې ستاسو په زړونو کې زما دپاره ځای او عزتي نو زه په باچام نه تړم شهدا پیکیج ولې ورته نه ملاوي چې په پولیس کې دي بالکل ورته ملاوي یو خبره درته بله وکړم چې پښتونخوا کې اسپی شهید شي نو ته چې کم کمپنسیشن ملاویږي نو چې پنجاب یا سندھ کې شهید شي نو هغه زیات دي زمونږه کمی نو مونږ دا خبره ځای په ځای وکړه چې یاره دا ولې فرق دی هغوی سره وسایل زیات دي مونږ سره وسایل کم دي دا خبرې مې چې فیصلې کوي زړه ته چې هر چا کېږي خو د لیویز او تقاصدارو کمپنسیشن پیکیج به بالکل کېږي چې کم خلک غلط ټرمینیټ شوي دي د 100 ورځو کې هغه د ځان بحال ګڼي ما ډي آی جي ته ویلي دي او ما ډي پي او صاحب ته ویلي دي او هغه څه په کیس کې مطلوب دی یا څه هغه ته هغه خپله کو کاغذونه تور دي هغه بیا ته هغه خپل بیا له مسله ده
خو کو داسې چې لس ورځې غیر حاضر وو یا دلته ده ووی او هلته دغه ووی او په دې نه 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 هغه ټول مونږ دلته راغلي تاسو سره مینې له محبت له راغلي او باجوړ باندې خو الله رحم کړی دی چې په هلیکاپټر کې تو یاره خو چې په دې ورسکم کراس کو خدای پاک خو چې څنګه په دې ناوګۍ ورو یا هر څه شین خوشحالي د خلکو په مخ خندا هر یو سړی خوشحاله په تاسو الله تعالی رحم کړی دی باران هم دی فصل هم دی شین هم دی جبر اعظم باجوړ ته ستاسو د مینه چې مې نن وکړه زه به هر یو سب ډیویژن ته راځم تاسو سره به ملاقات کو اول ته په لوډ سپیکر به خبرې نه کوو په ناسته به کوو زه هم په ناسته خوشحاله چې ستاسو څه خبرې دي چې کوم زما ته محکمې متعلقه خو نه دي خو خبرې هم ډېرې روغې وکړې دا درته سره واده کوم چې په هر میټینګ کې زه ناست یم زه به ستاسو ترجماني کوم او دا کومې خبرې چې کړي دي تاسو اما لیکلي دي ځان سره زما یو عادت دی زه چې کاغذ ولیکم بیا رکوم نه ځان سره مې سنبال کړي نو هر میټینګ کې بیا راوباسم نو خبرې ډېرې دي وخت کم دی خو چې سړی خوشحالي نو هغوی چې ټوله ورځ لګیا وي نو نن تاسو یقین وکړئ زه ډېر زیات خوشحاله تاسو ماله ډېر عزت راکو الله درله د دې اجر درکا عزتمند یې الله نور عزتمند کا قدردان یې مونږ به هم قدر کوو مونږ به هم عزت کوو هره خبره کې به در سره مشوره کوو ډي پي او به در سره هره خبره کې مشوره کوي ډي آی جي به در سره هره خبره کې مشوره کوي زه به در سره کوم زما دا دفتر دی تاسو لیدو هر وخت راتلی شي ما سره کوي خو دې نه اوري ما له راځي چا سره خو یو خبره ده انصاف به کوو که حق خبره به کوو چا سره به زیاتې نه کوو نو دې سره به زه تاسو نه اجازت والم یو ځل بیا ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې څه خبره مې درته وکړې نو ته زړه نه مې درته وکړې د خلوص نه مې در سره وکړې او پښتو به در سره کوم او تاسو نه م توقع کوم چې پښتو را سره وکړې مهرباني